سبا الله پاک خوشالیانه ورکي نو یو خو بیا موږ ته نشو محسوس ولې هغه خوشالي ځکه حدیث کې راځي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر د جنت نعمتونه د چا په ذهن کې نشي راتلی سوچ مرته نشي رسېدلی زمونږ په ایمان دی جنت حق دی د جنت نعمتونه حق دي د هغې خوشحالۍ حق دي خو زمونږ ادراک نشو کولی سوچ هم ورته نشي رسېدلی هغې نو هغه وخت کې چې کومه خوشحالي محسوسېږي هغه به بیا خوشحالي وي خو په دنیا کې د لپاره د روجماتي په ټیم نو یو د روجماتي په ټیم کې دعا قبلېږي په هر روجماتي کې الله پاک د مؤمن یو دعا ضرور قبلېږي اوس 13 ورځې دي 13 ورځو کې د انسان چې دعا ته کښېنو دعا غواړي نو چې او دا خو یو کم از کم ده کېدای چې الله ډېرې قبولې کړي او بعضې دعاګانې داسې وي چې د هغې په بدله کې الله پاک انسان ته نور څه ورکړي بعضې دعاګانې داسې وي چې هغه قبولې نه شي خو د هغې په بدله کې الله پاک انسان د شر نه محفوظ وساتي بعضې دعاګانې داسې وي چې هغه 20 کاله پس قبول شي بعضې دعاګانې داسې وي چې د هغې اثرات د هغه په اولاد باندې وي د هغه په رزق باندې وي نو د دعا د قبلېدو معنی باندې ځان پوهول پکار نو یو دعا ده